کتونکو سلامونه الب خان شرف ویلفیر فاونډیشن د خلکو سره کومک او مرسته جاري ساتلې ده چونکې هر خاندان یو خپل سټوري لري دا مور چې تاسو زما شاته وینئ دا ده د دې څو بچي دي اووه بچي دي اووه یتیمانه بیا پکې دا ماشومه راوستې دا خبرې نشي کولی که نه ها څه روژه دی ده څه نشي خبرې دا نشي کولی نو دوی پرون څه بچي راوستي او څه نن چې کوم دی نو موږ باقاعده اوړه غوړي م ورکوو خو دا رور ډېر انتظار وکړو دا واله رور مې ښه دا ماله راشه دې خواته راشه دا ملګري وي چېرې موږ له سره راکړه نو ورسره چې کوم دی نو دی له به دا به کور کې به هم دا ونیسه ځان سره او دا ته ځان سره ونیسه د سړو دا بدله ورکړو نو دې چې کوم دی نو دا م ونیسه او دا م ونیسه صحیح ده چې ته خوشحاله خوشحاله؟ غپې نه خوشحاله ته یتیمې بچي پلار دې نشته دا دې سویم ځل دی دویم ځل دی ځه دوا کوه ښه خورې څو بچي دي اووه بچي دي دلته سویم ځل دی چې راځي دا مې څلورم پیره شو څلورمه پیره شو ښه اووه بچو والا پیزار دې وشو کپړې یې مو شوې پرون چې نور درې ماشومان راغلي هم یتیمانو یتیمانان دي نو اووه درې لږ شو دا به کې یولسمه شوه دا ټول تاسو سره د دوی دې اختر لرې کپړې نه وې اخیستې چا تا نه ما نه دي اخیستې ولې بس بېوسي ده د اووه بچو سره لکه نه مې څوک د مزدورۍ شته دی دقه زوی مې دی او دا مې دی تاسو دوی ما له څه مزدوري وکړي او تاسو ځایي د کوم ځای منګه خو لکه هم د دې ځای خپل ذاتي هم د دې ځای خو لکه واده شوي پنجاب ته بس بیا مې دلته م ځای واخیستو دلته رالو خاوند هم بیا خاوند دې په څه مړ شو د هغه تور زیړی غټه بیماري ورته ولګېده ښه بچي خوشحاله کپړې دې وشوې پیزار دې مو شو پیزار یې نه دی شوی پیزار ته ونه کته پیزار به هم ته اوس وګورې ښه دا راته ووایه چې ته څه کار کې تعلیم کې که نه ټیلري کوم ټیلري کې څو پیسې درکوي څومره چې زده کوم بس شاګردي کې چې زده کړي او اسکول ولې نه وې سکول پیسې نشته څه به سکول وي ګرانو کتونکو دا ستاسو د وړاندې دغه اووه ماشومانو ته کپړې پیزار او ورسره چې کوم دی نو خوراکي توکي دغه یو سلسله ده روانه د الب خان شرف ویلفیر فاونډیشن د تېرو لسو کالو راځي الحمدلله دا خلک ته مستفید کیږي او دا سلسله مخ په وړاندې روانه ده او انشاءالله چې ستاسو تعاون او مرستې وي دا به مخ په وړاندې روانې وړی ښي او خو بدي کار به موږ کوو مننه